عزیزانو د خبرو وخت تیر دی اوس د عمل وخت دی عمل هم په ډېر احتیاط په ډېر مشوره په ډېر منظم انداز خپل صفونه برابرول او داسې خوړلی شوم هم نه ده خوشحاله و ډېر په تفصیل پرې وکړی محترم لوني صاحب هم ډېر ژورې مجلسونه وکړل ټولو ملګرو دا خبره وکړه داسې خوړلی شوې هم نه ده چې پښتانه بس د خوشي کوټه ده چا مخه راواخیسته چې زړه یې وغوښته هغه به کولی شي دا په دې ارمان کې زرګونو کلونه سوي دی چا دا ارمان نه دی پوره شوی نه سبا پوره کېدلی شي نن د زیارت دا غمیزه د دې بانه سوه د دې بنیاد سوه واقعي ډېره لویه قرباني ده زموږ شهیدان دلته پراته دي عزیزانو ځینې خلک داسې غوړېستلې خبرې وکړي چې دا شهیدان ژر واخلي خاورو ته یې وسپارئ او داسې دا او هغسې ده سړی خدای ته وګورئ پر 28 فروری د ایران تر ټولو لوی مذهبي مشر د ګرد خاندان سره په درځنونو خلک شهیدان شو پر 28 فروری ګرد مارچ اپریل می جون څلور میاشتې دا درې ورځې د جولایي دا شهیدان د کوچني ماشومانو سره ایرانیانو ایښي وو د دغه دپاره ایښي وو چې خپل دنیا ته خپله اراده ښکاره کړي او بیا چې خپل شهیدان په کومه درنه طریقه دوی خاورو ته وسپارل په کروڑونو انسانانو په هغې کې شرکت وکړي او بله خبره محترم وزیر اعلی خو نه دی زموږ اشنای دی بکشي صاحب چې په دې تلوار اخته دی چې هلی دا خپل شهیدان واخلئ وزیر اعلی صاحب زموږ خبره یوازې د دې شهیدانو د ظلم سره نه ده تړلې دې قام دا فیصله کړې ده د دې قام لکه ځوانانو ملګري شول د دې قام په زرګونو ایکړه مځکه تا انتقال کړې ده چې چیرې د الله پاک قدرتي خزانې دي ستا اراده ده ستا په ذریعه د خلکو اراده ده ته به دا خزانې لوټې د دغې دپاره به زموږ دا درنې جاري وي په ډېره منظمه طریقه به جاري وي یوه خبره دا کېږي پرون د راسي داسې یو سوچ کړی و چا چې پر دې درنه باندې په زوره ورځو دا پله پسې اخو یا زور مه راسره کوه راسه دغې به یې موږ واخو وابېخو بیا به ګرد د جنوبي پښتونخوا ګرد د بلوچستان درني ګرد د جنوبي پښتونخوا او ګرد بلوچستان به درني تر هغو به درني چې زما د وطنه څه ته خپلې پښې سپکوې عزیزانو خبره د دغه نه د خبره ښکاره ده د جنګ ماهر یو سړی دا وایي ته نیم جنګ په دې ګټې چې ته دښمن ته ګوته ونیسي تا ته دښمن معلوم سي دا اوس تکرونه ما واورېدو د ګردو ده دا د الله پاک ډېره لوی مهرباني ده چې خلکو ته خپل معلوم سو نیم جنګ تا ګټلی دی دا نیم جنګ بیا په تنظیم اړه لري پاکګویي عقل لري زما خپله تجویز دا دی دې درنې خپل دغه مطالبې ایښې دي جوډیشل کمیشن یې دغه کړی دی خوشحال زما زوی وایي چې دا کمیشن به ایجي ته داسې ویلی سي فلاني ته به داسې ویلی سي دا جد چیرې دی ستا په وطن کې دا جد چیرې دی چې دغه امام به تېروي چې چا ته به دا خبره کوي خو یوه خبره دا ده زموږ دا کمیټۍ تړلې ده چا په کور کې مجلس دی د سرکار سره زه دا تجویز ورته کوم که جوډیشل کمیشن دوی ومني د هغې دپاره دا ضروري ده چې دغه چیف سیکرټري
دغه هوم سیکرټري دغه ډیپټي کمشنر چې په دې جنګونو کې وو دا به د اودو سره لرې کېږي بیا به تحقیقات کېږي دا قاتلان به لرې کېږي د دوی په موجودګي کې هېڅوک تحقیق نشي کولی هېڅوک تحقیق نشي کولی دا بچیان چا واستول دا به یو ډیپټي کمشنر وي بیا دې بچیانو چې چا ته ټلیفونه کړي هغه څوک دی ډیپټي کمشنر دی هوم سیکرټري دی چیف سیکرټري دی پلانر دی دا زموږ قاتلان دي دې زموږ بچیان وژلي دي او زموږ بچیان داسې اسانه نه ده واسیه صاحب 15 کاله مخکې ما ټولو پارټیانو ته خواست وکړ ما مولانا صاحب ټول مولانا صاحب تا څه بد کار کړی وو چې 2 واره پر تا د مرګ حمله وکړه شیرپاف څه بد کار کړی وو چې 2 واره یو واره حمله پر وکړه نه نوي انسانان شهیدان شو د یو بچي خلاص بیا یې حمله پر وکړه 4 انسانان شهیدان شو حسن رحمان صاحب باندې اخري حمله په کوټه کې وکړه دا بلټ پروف موټر دا سره راټول شو لکه د ټیم لکه د ګورم ټیم ما هغه وخت مو ته وویل شیرپاف خان ته مې وویل اسفندیار خان په کور کې ولاړو په کور کې ولاړو 10 کاله مخکې بله دغه چې مرحله چې د دهشتګردۍ په کور سره یې ورننوتی یو ملګري ور رامنډه کړه قرباني یې وکړه هغه یې ونیوی هغه ته له ډز و هغه خوارم شهید شو او دهشتګرد هم مړ شو اسفندیار خان بیا راغی رالپنډۍ له هغه وخت ما دا خبره کوله چې عزیزانو راسې موږ سره یو څو پر چیش خلک موږ وژني د انسان مرګ پر 2 خبرې روا دی یا به ده د چا نازولي وژلي مرګ یې روا دی یا به دی خدای مخواسته د چا په کور نه وتلی ما د حکومت شریف خلک دي نه څوک وژلی وي نه د چا په کور نه وتلی دي اصل کې خلک دا غواړي دا کام د دوی خیال دا دی چې 15 کسه مړه که 10 کسه مړه که 20 مړه که 10 مړه که دا کام به سره کېږي دا کام عزیزانو داسې کام نه دی زه سختې خبرې نه کوم او د یو شاعر خبره ده وایي دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو یو دښمن چې ووهو بیا بل ووهو دا نه زمانو تاسو ما په وینو ملنډې ولیدي زه د دې سره ولد یم پر موږ باندې نن دنیا وایي پښتانه دهشتګرد دي پښتانه باندې لومړی دهشتګردي د عیسی علیه السلام د زېږېدنې مخکې یورپ وکړه چې نن دوی وایي موږ د بنیادي انساني حقوقو لمبردانیانو او چا وکړه سکندر یوناني چې د ډېر لوی فلسفي ارسطو شاګرد و د سقراط یونان ځان دنیا ته تعذیب شو دنیا ته فلسفې شوې اوله دهشتګردي د موږ سره په ایران سکندر یوناني راغلی بیا پر سوات راووتی د هغې ورځې نیولې بیا تر ننه پورې هر چا چې زړه وغواړي ما او ستا په وطن باندې میله جوړوي هر 10 کاله بعد دا کام یوه وزم و خپل تنظیم ته و خپل ځان جوړولي ته و خپل ځان دغه کولو ته نه دی پرېښود شوی هر 10 کاله بعد په دې وطن کې یو غوبل دا غوبل د دې دپاره نه دی عزیزانو غړي به نه اچو دا غوبل د دې دپاره نه دی دی په دې کام کې دا اهلیت ویني دی په دې کام کې دا جرأت ویني دی په دې کام کې دا تنظیم ویني او د جرګې د زندګي د مرکې دی په دا اهلیت ویني چې دا سیمه به دا کام سنبالوي او دا د تاریخ حکم دی دا ځای نه کړه چې هر څوک موږ مړه کړي پر دې وطن د بل چا اختیار ونه کوي بې له افغان بې له پښتانه دا وطن به افغان چلوي دا وطن به پښتون چلوي او په انصاف به چلوي دا پښتانه ثابته کړې ده له زمانو یې ثابته کړې پښتانه په تاریخ کې د ډېرو زورورو قومونو منځ کې پروت دی افغان وطن په کتب کې روس او ماورنیر دا ډېر زورور خلک دي دا د همسایګان دي پر کیڼ اړخ عرب او ایران پراته دي پر ښي اړخ چین دی لاندې هندوستان دی زموږ آبادي د دې زورورو په مخ کې بیخي لږ ده موږ ډېر کوچنی کام دی لیکن
د تاریخ یو تاریخدان دا نه دي ویلي چې کله هم پښتون یا د روس ایجنټي کړی ده د چین لپاره یا د چین ایجنټي کړی ده د هندوستان لپاره یا د هندوستان لپاره ایجنټي کړی ده د چین خلاف دې کام په شکه شمله په اسکه غاړه دلته وخت تېر کړی دی او په دغه دوران کې یې پر ټول دغه یې باچایي جوړې کړي عزیزان دا موجوده پاکستان دا نن چې غرغې عمر شته دا موجوده هندوستان چې نن یې ټرمبونه لري دا دواړه د افغان د لاس لاندې پاتې شوي افغان یې مخکښ و افغان یې باچا و افغان یې رهبر و دا نن دواړه ایکشنل ملکونه دي دنیا جهان ته ګرځي او موږ یې په مخ اخیستي پر خپل وطن یې د ده په خیال موږ چوکیداران کړو موږ یې پلانان کړو موږ یې پستانان عزیزانو ښکنځل چاته نه کوو چا سره بدي نه کوو خبره دا ده موږ په دې وطن کې په هسکه غاړه ژوند کول غواړو پاکستان ساتل غواړو موږ پاکستان ماتول نه غواړو پاکستان زموږ ملک دی پاکستان اوه کاله بې عمري اته اویا کاله بې عمري تر ما به یو کال مشر پاکستان دا افغان دا بلوچ دا سندی دا پنجابی دا وطنونه د زرګونو داسې د دې وطن ځاله ده د دې وطن اوسېدونکي خلک دي په یوه نه یوه خبره ځان افغان ته برابروه ځان د افغان سره ګودي ته برابروه او اراده دا ده عزیزانو خبره دا ده چې نن ستا وطن خلکو وکاتئ ستا وطن د دنیا جهان د نعمتونو ډک دی که دا وطن دی که افغان دی که د بلوچ سیمه ده دا د دنیا د نعمتونو ډکه ده نن بده خبره دا ده نن دنیا زورور دا خیال کوي چې زه په زور د خلکو مځکې نیولی شم او کړي هم دي د داسې خلک ورغلو د آزادو ملکو پرزیدنټان یې ژوندي ونیول راوسته په داسې یو حالات کې عزیزانو پښتانه وایي د جنګ په ورځ اسپې نه څربېږي موږ 3 کال نارې یې ویلې چې وسړیه بده را روانه ده نه د پروا نه لري اوس هم ناوخته دي اوس هم چې کم څه کم پښتانه په دې پوه دي چې زما وطن ته خطره ده پښتانه دا اهلیت لري زه اوس هم دا وایم نه دلته عدالت شته نه دلته حکومت شته نه دلته انصاف شته نه دلته هغه اسلام چې قرآن کریم وایي هغه شته دوکه ده فرار دی بدماشي ده د دې لپاره دا درنې خو به جاري زه تجویز کوم په لګیا هم یم دلته به د پښتانه جرګه کېږي دغه پښتانه جرګه به کېږي 1000 کسه راغواړئ 1200 کسه راغواړئ 1500 کسه راغواړئ دا جرګه به دا فیصله کوي چې موږ په دې وطن کې به ژوند څنګه کوو دا خپلې خزانې دا خپلې شتمنۍ دا خپل خدای راکړي نعمتونه به څنګه ساتو همدغه په دې دوران کې به په کار دا دی مهرباني وکړئ غټې پاچاهانې اوري زه پسې ګرځم ګډ پښتانه د چتراله نیولې تر زارې پورې ګډ پښتون وطن حتی زموږ په وطن کې کشمیران لا هم پکښې بیا دا پښتون پکښې د دې هم یو لویه جرګه پکار 2-3 ورځې چې به یو له هغه سره کښېنو ښه په سړه سینه پر وغږېږو او کام دا فیصله وکړو چې وروره پاکستان ماما ولخوښه ستا د شلخالۍ که په تاثیر ښه کړلی که په روري ما سره جوړوې پاکستان سره جوړوو پښتون به سیالي د پنجابي سیال وي د سندي سیال وي د بلوچ سیال وي د فلاني سیال وي پارلیمنټ وي فوج او جنسان به په سیاست کار نه لري پارلیمنټ په فیصلې کوي د هر کام دولت به د دوی په خدمت کې د دوی پر وسایلو به آیني زمانه کې چې د بلوچ په وطن کې چې هر څه دي هغه د بلوچ بچي دپاره ګټ نه راکوو ګټ نه غواړو لیکن داسې به نه کوې ما تر بله سهار ماښام پر یوه بوټ جنګ سره کوو موږ وطن دغه کړی دی عزیزانو دلته ملګري وویل شاید خوشحال وویل کډه کول زموږ کډه کول زوی ډېر اسانه دي ورته سوات 15 لکه څه ډېر خلک 10 لکه تر کوچ ډېر خلک د شپې به د غرو پر سر دا دوی ساتلي لمارانو
دې به وکلو ته ګولۍ ونیوې فوج به دې غره ته ګولۍ نیولې وې دا ګډ سوات یې په یوه میاشت ګډ سوات یې په سره ګرمي کې رابار کړي په مردان کې په خیمو کې واچو پر مسعودو خسانو باندې دا الزام و چې فلانی دهشتګردي کوي دوی روغ مسعود راکاږه کوي روغ مسعود یې راکاږه کوي بیا تاسو د مسعودو علاقه نه ده لیدلې ده د مسعودو آبادي ډېره ده دا ور زیات خبر دی سپینکای غذا یو کشنای میدان کشنای نه دی خو مسعود آبادي دوی ډېره ده چې سپینکای غذا یې وبېږي وهر سړي ته زر فوټه مځکه نه رسېږي نو دوی خوارانو په غونډیو کې کورونه جوړ کړي کم سے کم هر مقصود سړی خو محنت پر کور باندې 1 کروڑ روپۍ 1.25 کروڑ روپۍ 2 کروڑ روپۍ خرڅوي خو دغه تجاوزونه ونیول چې مسعود دهشتګرد شوی دی او دا تجاوزونه ونیول په زراو تجاوزو بمبارۍ یې پر وکړې دهشتګرد خو په غرو کې و دهشتګرد خو په سمڅو کې و دا ټولې مینې یې ونړولې د داور علاقه د شمالي وزیرستان ډېر زورور مارکیټونه وو وضعته هلک ګړۍ خو نه ده دهشتګرده دکان خو نه دی دهشتګرد مارکیټ خو نه دی دهشتګرد دا روغ مارکیټ یې په بمباریو ټوک کړ ما ته یو سړي قسم واخیستی وزیر سړی و د شمالي وزیرستان وایي زموږ د یوه دکان د شمالي وزیرستان کې د یوه واړه دکان په ګړۍ 10 لکه روپۍ یو سړی دې ته ولکه پاته شوی دی چې ګړۍ جن راوباسي یا فلانا جن راوباسي دا ګرد مارکیټونه یې ونړول اوس یې نوی بهترین ګراوند پر جوړ کړی دی کرکټ پر کوي دا زموږ اغېز موږ باندې ګرانه نه ده موږ دا اوس 40 غریبان چې شهیدان شوي دي 40 کسه شهیدان موږ کلي نه لرو اوس همداوره ته په وطن نه یې ګرځېدلی زموږ په وطن کې لوی کلي 10 کورې 20 کورې 15 کورې 80 کورې غټ کلي د پښین د سیدانو کلي دی یو ګلستان و یو کلي و هرنزۍ بل غټ کلي زموږ په وطن کې نشته 10 کوره کلي 20 کوره کلي 10 کوره کلي عزیزانو بده پېښه ده نه ده ګرانه سر به سره خلاصوو سره کښېنو به سره جرګه کېږو به زما تجویز دا دی په کار دا ده موږ جرګې وکړو او سمه دا درنه دی سمه موږ دنیا ته ووایو امریکا ته ووایو فرانس ته ووایو چین ته ووایو انګریزانو ته ووایو دا شتمن کورونه چې عزیزانو دا کم حکومت چې پر ما یې باچۍ جوړه کړې ده د تا سره زما د وطن معاهدې کوي ته هم په خبر یم زه هم په خبر یم دې ته شا ووټ نه دی ورکړی دې په پیسو د زر او زور په همت باچۍ نیولې ده موږ په خواست ته وایي موږ کمزوري خلک یو داسې کمزوري هم نه یو توان لرو موږ امریکې ته خواست کوو فرانس تا ته خواست کوو چین تا ته خواست کوو دا زما غل حکومت چې د تا سره زما د وطن معاهده کړې ده زه تا ته خواست کوم دلته مه راځه د وطن مالک دی نه دی د وطن مالک دا ولس دی ما سره معاهده وکړه یا د پاکستان باچا ته معاهده کوې د ما سره یې وکړه د ما سره معنا فرض کړه په یو علاقه کې 3 زره پیدا شوي دي غني پیدا شوي دي 3 زره پیدا شوي دي خلاصه مجلس سره وکړو زما ونډه ومنه چې په مشرباغ کې یا په پښین کې یا په ګلستان کې یا په فلاني ځای کې فلاني کار پیدا شوی دی وروره 10 ماته راکړه 15 ماته راکړه 15 ته واخه 15 امریکې موږ به خپل داستان به شریک کړو وطن به جوړ کړو پاکستان به جوړ کړو او که تا دغه بللې د عزیزانو دلته دغه خبره وشوه د تاریاکو خبره وشوه عزیزانو پر دغه تاریاکو باندې محسن دا کار کولی شي په کار دی چې دا دغه راجمع کړي پر دغه تاریاکو باندې په باجوړ کې په درزنو خلک په ملیشا مړه کړل په دغه تاریاکو باندې په ګدونو مازی کې په درزنو خلک مړه کړل نو ته یې تاریاک کړی ملیشا یې پر وژغولې ملیشا یې پر دغه کړې
بیا د ګډون ماضي په نوم هلته د کارخانو دپاره یو بانه جوړه کړي شی یې جوړ کړي دا مړي زما شک دی محسن د مهرباني وکړي سره راټول دی کې دا مړي په سلګونو دي تا پر تاریاکو په سلګونو خلک زه مړ کړم ناروا دي بلله نن ګلستان څه نیولې تر دغه پورې دا بې حسابه په دکو زرو ټن تاریاک ستا په حکم کرل کېږي ستا په حکم کرل کېږي په دې ته لښکرې جوړې په دې ته خلک رغوې بیا زموږ په جنګ سره اخته کوي یوه خبره ملګرو هېره شوه موږ پښتنو ته خوا شو عزیزانو کاکړه ترین ګلجی ګرانه د خدای روی درته نه شو د قرآن روی درته نه شو مهرباني وکړئ دا به درس شي دا نن مذاکرات دي وزارت ته دغه ته قرآن ورکړه دې بوکشتي ته ورته خدای که ته په دې خبرې چې دغه حکمرانان خلک مې ورځي چې سرکسه به درکړم توپک به هم در برابر کړم کلاشینکوف به هم درکړم مهرباني وکړه لګیا اوسه موږ خواست کوو عزیزانو د بل په خوله به د بل په والیو به غوږونه نه څیروي دا زموږ ذمهواري نه ده که چیرې دهشتګرد شته ته وا شته پوځ شته ملیشیاوې شته زورور قوتونه شته ته پوه شه دی پوه شه دا لنګر ستا راوستلي دي ولمورز ما ته چا وویل ولمورز لاس ولمورز ول ما سړي د خو ورته ول ما رالو ول دا سر کسه دي څو توپک غواړي څو دغه غواړي بسم الله ځه بسم الله دا عزیزانو مهرباني وکړئ پر دې کام غږ وکړئ ودغه نیواله که دا غلطي چا کړې بیا یې مه کوئ د پردي کاکړ د غمه څکه د غم ترینه د غم ګجن بادینه موږ لږ خلک د خدای وروی ته وګورئ په پردیو ولالۍ دغه مه کوئ مهرباني وکړئ د چا دپاره به لښکرې نه جوړوئ دی پوه شه دهشتګرد دی پوه شه دی پوه شه کار یې پوه شه او هسې بسم الله کړې ده پر افغانستان هم له افغانستان ګرم که افغانستان ګرم که موږ افغانستان ایجنټان نه یو لیکن یوه خبره ښکاره کوو ښکاره یې کوو چې کوم سړی په افغانستان د افغانستان په استقلال خوا نه بدوي ولکه یو مسلمان دی یا پښتون ولکه یو مسلمان دی یا پښتون اوس خبره ورسره وکړه که دغه نه کوي وکیل لیونتوب کوي راویې غواړه مجلس وکړه د دې ځای ته دغه یو ملګري وویل د دې ځای ته په کونړ کې دهشتګردان ویني د دې ځای په پکتیا کې دهشتګردان ویني د دې ځای په کندهار کې دهشتګردان ویني او ستاسو ټول لاندې چې ګرځي دا په سترګو نه درځي په سترګو ړوند یې عینکې در ولګوو په غوږونو کونې دغه در ولګوو عزیزانو خبره دا نه ده موږ پاکستان ساتل غواړو لیکن په سیالي یې ساتل غواړو یوه خبره دا عزیزه پښتون یو خبره به کوې پښتون که دلته پروت یې که په خیبر پښتونخوا کې پروت یې که په منځنۍ پښتونخوا کې پروت یې ته د دې وطن مشر ورور یې پاکستان کې یادوه هلته هم ته د دې وطن مشر ورور یې د تا سره چې کوم لږکي واوسي که د ضلع زارې دي که ګجر دي که د ګلګتیان دي که چترالیان دي که د بل دلته د مشر هزاره دي پنجابیان دي پښتانه پښتا دا ذمهواري ده دې ته به ووایه چې عزیزه ته زما ورور یې ته زما ورور یې زما په وطن کې ستا حق هغه دی لکه زما د پلار څخه ته ګلګتی یې زما ورور یې ته ګجر یې ته زما ورور یې ته د هندکو وایې ته زما ورور یې دلته ته داسې سیک یې زما په وطن کې اوسې ته هندو یې زما په وطن کې اوسې ستا به په دې وطن کې هغه حق یې لکه زما د زوی شي ستا د لور به هغه حق یې لکه زما د لور شي ستا د ښځې به هغه حق یې لکه زما د ښځې وي عزیزانو دا وطن د پښتانه په رهبري کې به پر مخ ځي او پښتون به مهرباني کوي خپل لږکي خپل اقلیتونه به د ذمهوارۍ په شان پر مخ د ځان سره بیایي موږ جګړې ته نه یو تیار موږ جګړې نه کوو دا حکومت غیر آیني دی د پاکستان آئین و چا ته بد سړی وایي د پاکستان آئین هغه سړی په انګریزي کې هم دي په اردو کې هم دي هغه سړی چې آئین نه مني هغه غدار بود د پاکستان آئین وایي چې کوم سړی آئین ماتوي آئین معطل کوي په آئین کې خېږي دا د پالسۍ وړ دی موږ آئین نه دی مات کړی موږ په آئین لنډې نه دي ویلي په آئین چې چا لنډې ویلي دي هغه خلکو ته معلوم دي تا زما د وطن اسمبلیانې خرڅ کړي دي
تا په دېرش کروړه سیټان خرڅ کړي دي، ته د آیین مجرم یې، ته د پاکستان مجرم یې، ته د پاکستان د ولس مجرم یې. دا تاسو چې ملګري ولاړ دي حکومتونه یې دي دا ګرد د آیین دښمنان دي، موږ د آیین دخوا ولاړ. اوس دی معلومیږي لکه موږ چې به اوس د پاکستان د بچاو دپاره موږ راوځو، په زور یې ماتوي، په زور یې ماتوي. د روسیې راپورته فیصله دا ده هارډ سټیټ ته وایي، بس فیصله یې دا ده چې هر مخالف پس په ګولۍ یې وایي. طالبان یې مړه کړل، ملایان یې مړه کړل په پنجاب کې، هلته خلک مړه کړل. وزیر مسعود په مخه یې اخیستي دي، په وزیرستان کې بده ورځ ده، په باجوړ کې بده ورځ ده، په تیراه کې خلک په مخه اخیستي دي. د دې خبرو بله لار نشته عزیزانو. موږ به د ګرد وطن خلک راغونډوو، لویه جرګه به کوو، غټه جرګه به کوو، بیا به د ده سره مجلس کوو او ده ته به وایو چې راسه پاکستان چلو کې نه شي. نه ماتوو موږ، خدای نقاسته، خدای نقاسته. که ستا خیال دی چې ماتوو یې بیا ولې زه راوژنو؟ پټواریان به راوغواړو، پټواریان به راوغواړو، که نو اوبه بلایي به راوغواړو، سره کښېنو. دا د پښتانه وطن دی، دا د پنجابي دی، دا د سندي دی، دا د بلوچ دی. په خوشحالي به زه جلا شم. کې ماتوي په وینه یې مه ماتوه، دارنګه دې نه کوې، دا نه ده اسانه. که تا دا خیال دی چې په وینه به خلک په شا ځي، موږ ژوند ګډ په وینو کې تېر کړی. پښتانه کام لکه ما چې وویل چې دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو، یو دښمن چې وو بیا بل وو بیا بل وو. عزیزانو لاس به ورکوو، اتحاد به جوړوو، اتفاق به جوړوو. عزیزانو زما لخوا زه نه د دې لښکر مشري غواړم، نه د دې لښکر باچي غواړم. د تاسو زه به اول قرآن وکړم، زه به د ګرد پښتانه پر مخ دا قرآن وکړم چې لا اله الا الله محمد رسول الله، یا پټ یا ښکاره، ولکه یې د جمعیت سره تعلق وساتم، یا د عایشې سره، یا د ایمای سره. دا قرآن د ما سره وکړه، ته د مخه زه درپسې، ته د مخه زه درپسې. هر څوک چې راځي راسه د لښکر پر مخه بوځو. دا نوس کولی چې موږ به هلته هم یو، دلته به هم یو. موږ به خپل ځان صفا کوو، ښکاره به وایو. د عایشې سره، د فوج سره، د ایمای سره زموږ به دې نشته. یو ملک د فوجونو چلي، بهترین فوج د پاکستان جوړ، یو ملک د جاسوسي ادارو نه چلي، بهترینې ادارې جوړې کړه، ISI، MI، FI، شپږ کارتن جنسیان. لیکن یو مهرباني به کوې لکه د دنیا فوجونه چې ګزاره کوي، پاکستان فوج محترم حافظ صاحب مهرباني به کوې، ته به هم هغه رنګ ګزاره کوې لکه امریکن فوج ګزاره کوي، ته به هم هغه رنګ ګزاره کوې لکه فرنګی فوج ګزاره کوي، ته به هم هغه رنګ ګزاره کوې لکه چینی فوج ګزاره کوي. ISI، MI زنده باد، بهترین ایجنسیان. لیکن تا حلف کړي، تا حلف اخیستی دي، ما هم اخیستی. د موږ سره دویم وار چې زه په اسمبلۍ له ورغلم، حلف چې واخیستې نو درې کاله موږ تېر کړي وو، د نیمې د درې نوي پورې. په درې نوي چې اسمبلۍ راغله چې حلف یې واخیستې، ګورنري پلار په دغه کې وو، سپیکر وو، زه ورته ولاړ شوم. ما ورته وویل تا د موږ څخه حلف واخیستی چې موږ به د آیین دفاع کوو، موږ به د آیین دفاع کوو، د آیین به دغه کوو. دا هسې رسم وي چې تېر شو، که په دې الفاظو به موږ په ایمانداري عمل کوو. ول دا ته څه وایې؟ ما زه په اردو درته ګایېږم، تا د موږ حلف واخیستی چې زه به د آیین دفاع کوم، زه به د آیین ملګری. ول زه دغسې درته وایم الفاظ مې نه دي، دا په دې به موږ ولاړ یو. ما ورته بیا به څه کوو؟ هر درې کاله بعد یو جرنیل را روانې، آیین یې په مخه راخیستی، بیا به موږ د دې مخه څنګه نه شو؟ موږ د دې چې شي راسه یو هلته موږ څه بل واخه، د موږ څه یو بل واخه. دا واخه چې په کومه ورځ جرنیلان په آیین کې وختل، د پاکستان ولس به سړکانو ته راوځي، مخه به یې نیسي. وایي اچکزی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دا خو ستا ممبري تللی شي، ما د حلف واخه، موږ اخیستی دي. د دوی حلف دا دی، د ایجنسي والا هم د فوج والا هم، چې زه به په سیاست کار نه لرم. راسه خپل حلف چین که، موږ پر خپل حلف کښېنو، هېڅ چا څه خیرات نه غواړو، نه زکات غواړو، نه د امریکن غواړو. زما په وطن کې چې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي دي، پر دې باندې زما د بچي حق آییني ذمهواري راکړه، ویې منه. ګرد ماته مه راکوه، د بلوڅو سره یې ومنه، د سندي سره یې ومنه. بهترین ملک په ژوند،
بلوڅ ماما ته زه یو خواست کوم ګیله نه کوم اخترجان هغه اوس ګیلې کړي وي زه بلوڅ ماما ته یو خواست کوم دا خپل افسران پوه کړه ته وایه چې زما د ګوادر مځکې خلکو الاټ کړي دي دا الاټمنټ غلط دی دا الاټمنټ موږ نه منو نو زه تا ته خواست کوم چې د بلوڅ ګوادر مځکې وغیر بلوڅ الاټ کېدل یا د غیر روکت الاټ کېدل ناروا دي ته واپس کوې مهرباني وکړې ستا افسران هم د بازۍ د کاسي د سیاسي مځکې شاته نه الاټوي تا د بازۍ خلکو 15,000 ایکړه 20,000 ایکړه 25,000 ایکړه 10,000 ایکړه الاټ کړي دا الاټمنټونه به ګډ کینسل کېږي ګیلو عاصم ګیلو دا د دغه مجسټریټ دی د پټوارخانې دی په مذاکراتو کې دغه سره لګیا دی ګیلو ستا په دسخط تا د خبر دې خواته د بازۍ پښتانه فلکاوي مځکې و فلاني بلوڅ ته فلاني بلوڅ ته الاټ کړي دا الاټمنټ د پښتونخوا وطن دغه سیاسي پارټیان چې ناست دي یوه یې دا ګډ به کینسل کېږي دا ټول به کینسل کېږي ماین اینډ منرل به کینسل کېږي ټول هر شی به دغه کېږي بیا به مذاکرات سره کوو او که ورته توپک ورته زورور یې ټیک زه به ګزاره کوم ته زورور یې ته ما وژنه لیکن زه تا ته پر خپل حق خامخا درېږم پر خپل حق درېدل دا د بهترینو انسانانو خدای پاک دا وایي خدای پاک وایي پر حق ودرېږي ملګری مخکې ما رسول الله مبارک وایي چې جابر سلطان سره ستا خبره بهترین جهاد دی موږ هېڅ چا سره بد نه کوو د خپل وطن ژغورنه د خپل وطن ساتنه د خپلو عزیزانو ساتنه د خپلو بچیانو ساتنه دا د وطن پر وړیالیو سپین ږیرو عالمانو توریالیو خلکو پور دی خپلې سرویښتۍ جوړې کړي خپل دغه برابر کړي نه توپک راخو نه ډنډې راخو په چمن کې ما څه وویل په چمن کې ما دا وویل مالوه کامه بده ورځ در باندې را روانه ده هر کور و دې کار ته یو سړی ورکړي دا د وطن ژغورنه چې ته کوې شکر دې مې بچیان ډېر یو دې پیسې ګټي یو دې ټیکهداري کوي یو دې پلانی کار کوي یو هلک د هر کور و دې کار ته ورکړي چې د دې کام په دې کار کې لګیا سي بیا به تربیت سي بیا به دغه سي دانې جوړې کړي نیمه ګنټه نه ورسوې جعفر خان خوارکی ګورنر هاوس د دې سره خو کار نه لري جعفر خان ته ویلي و چې ګډ د کیبینټ راوغواړه ګډ د کتار کښېنولي و کاغذ یې په لاس ورکړی چې محمود ویل دي لښکر جوړ کړئ دا ډېر د پاکستان خلاف بغاوت دی فلانا ده فلانا ده کوسه صاحب خوارکي ده بیا یې په یو چا اف آی آر داخل کړ وایي شکر دی پر مولانا صاحب یې هغه ټاک کړی ډېر شو چې د خدای فضل شو پر مولانا صاحب یې هغه ټاک کړی ښه دغه فرق ټکا پرون کې خالد نور سر خلاص ورور موږ خامخا زه اوس هم بیا وایم عزیزانو هر څوک مهرباني کوي د کام د ژغورنې دپاره د کام د عزت ژغورنې دپاره د کام د ابادۍ ژغورنې دپاره د کام د ښځو د آب ژغورنې دپاره یو سړی د خپل کور و دې کار ته ورکړي ډېر خلک یو موږ ډېر موږ په دې وطن کې ډېر خلک یو چې هغه پښتونخوا را سره ملګری شي ډېر د دنیا جهان لیونیان پر شا بیولي ای شناخته پهلوان دی ای شندانې پهلوان نه دی غرژړی یې ډېر دی کسان دی چې په ورځ وویني که دره به جوړ شي په ورځ یې ولاکه وویني جنګ نه ورسره کوو جنګ نه کوو لیکن دا خبره موږ کوو ګوره هر کار افغان خلک وایي د ظالم و د مظلوم جنګ په ورځ شروع سو چې مظلوم ورته یک کلمه صرف هم د لاسه شروع کېږي لا یو شی به موږ خپل بچیانو ته زده کوو چې بچی یې زوی دا کار به کوې دا کار به کوې دا به کوې که مجبور سې دا به هم کوې تر دې پاخوا به نه کوې دا یک کول د بهادرۍ نښه ده یا به وایه و ظالم ته یا به وایه مر مې سپروانه ده مال خو سته د ښاغلي و د نه ښاغلي منځ کې دا فرق دی ښاغلی سړی یو ورځ مري نه ښاغلی هر مازدیګر مري پر یو کونج چې راګرځي یو ورته ولاړ دی ورته غږ دغه څه ځان چپ کړي هلته بل سپی غاټ بیا چې د هغه ځان چک بیا بل سپی غاټ د هره ورځ موږ ډېر ګران کار نو بد کوو موږ د خدای پاک هغه بندګان یو چې موږ موږ ته وایي ته کرکه کوئ علما ناست دي
د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په دویم غزا کې احد کې د ابوجهل د ښځې د هندا په دغه باندې ابوجهل چې په هغه جنګ کې مړ شو په اول جنګ کې غزا کې بدر کې نو دې خپل حبشي غلام دا یې وساتئ ونبشي بس دا کار دی که تا امیر حمزه سید الشهدا شهید کړ مړ دې کړ زه تا ازادوم او کیسه خو معلومه ده ګل جان ته حبشي امیر حمزه شهید کړ دې خبر ته غوږ ونیسئ عزیزان خصوصا دا د زموږ د شهیدانو بچیان چې کوم دي دغه سړی چې امیر حمزه شهید کړی و دې کلمه وویله مسلمان شو مسجد نبوي راغی کلمه یې وویله رسول الله مبارک محمود نو نعوذ بالله نه ماسیو رسول الله مبارک و رحمة للعالمین و هغه ورته وویل چې کلمه خو دې وویله راغلې یوه ښه به د ما سره کوې چې څه وخت په مجلس کې ته ناست یې ما ته مخامخ مه کښېنه رسول الله مبارک رحمة للعالمین د خدای پیغمبر وهغه قاتل ته چې د ده اکا یې څیرلی و لکه زموږ بچیان چې څیرلي هغه ته یې وویل چې کلمه خو دې وویله چې څه وخت مجلس ما ته مخامخ مه کښېنه ویل زه تا ته وګورم ما ته مې رمضان رایاد پیغمبر خپل قاتل ته د خپل هغه قاتل ته چې اسلام یې هم راوړی دی توبه یې هم کړې ده دا ورته وایي چې ما ته مخامخ مه کښېنه ما ته خپل اکا رایادي تا به زه وژلی یم سرفراز ماما ډیپټي کمیشنر صاحب چیف سیکرټري صاحب بیا به روانې بلیتونه به غوړې دغه سره به مذاکرات کوې د مسلمانو سره دارنګه ولکه ته خوند پر واخې یا یې موږ پر واخو سرفراز بابو که مهرباني کوې که رښتیا مذاکرات کوې مذاکرات دا دي تا ګډه کومه ته دې خلکو قاتل دی دغه نعمت نه لرې ورکه ما په استفا کېږي سرفراز صاحب ته په تکلیف وې ته په تکلیف وې ته په علاقه کې پلاني سړي په مخ اخیستې وې قبیلې موږ ستا په سر ودرېدو موږ ستا پر سر ودرېدو موږ پاس وکړې پیپلز پارټۍ ته بېنظیري ته بېنظیري ستی په سوو کډي شیرپاو کلي ته باندې په سوو کډي د دوی و د راجې بوکشانو د رمضان د پلار سوري درې پسې دي دا ګډ لاړو هلته بیا اکبر خان مکشي سره زموږ اختلاف اختر خان مکشي زموږ په دې خو چې د ده سره بیا بد وشو بیا موږ د مکشي د مظلوم هر ظالم په مقابله کې د مظلوم پر سر راچولی دا موږ د کړې ده پښتانه خو خامخا کوي ما پښتونخوا ملي پارټۍ ته په وار ویلي چې وروره په خدای کې یا ته مسلمان یې یا ته پښتون یې که په دنیا کې یو ځای ظلم کېدی او ته د مظلوم د خوا نه وې ولکه د مور شیدې د حلالې کړي یا د پلار هر ځای چې مظلوم ورګوي ظالم و موږ به مقابله کوو سرفرازه چې ته مظلوم وې خان ملګري کړی چې که بل څه دغه کړی دا به بیا بده خبره ده د نو اوس ما او تا ته تجربه سره کوو ډېرې خبرې نه سره کوو لاس سر سره خلاص د دوو سیالو وروڼو په حیثیت د دوو سیالو وروڼو په حیثیت چې په دې وطن کې به زما حق څه وي ستا حق به څه وي سر سره خلاص کړو دا چې د ډیویژن په نامه د ضلعو په نامه سوی په لیډي ګډه کړه پټه په فلاني ګډه کړه دا ناروا خبرې برټش بلوچستان کې د پښتانه چې کوم بلوچ علاقې دي بوکشتي علاقه ده نري علاقه ده چاغي ده روشکي ده او جمالیان چې پر هغه خوا یې بیا ستا خوښه لیکن د پښتانه علاقه په یوه نامه په بل نامه یو ځای پورې وهل بل ځای پورې وهل دا زموږ منځ کې خوابدۍ راولي دا زموږ منځ کې دغه راولي بیا موږ جنګ په ګټه نشو سره کولی جنګ به هغه وخت په ګډه کوو چې ستا دښمن به زما دښمني زما دښمن به ستا دښمني ستا دوست به زما دوست به ستا دوست علاقه به سره کوو د سیالو رنګه دا بلوچستان بهترین چاروالی شو د پښتانه خپل وطن معلوم دی د بلوچ خپل وطن معلوم دی اوس نورې خبرې زه نه کوم بدکار دی دا مرکه د دې نه ده عزیزانو ډېرې د خوند خبرې وسوې ډېرې ښې خبرې وسوې دا درنه به وي
چلیږي به که د هر وخت فیصله وسوه دا خو به خلاصه شي لیکن زموږ مجموعي ګډ کار پاتې دی زموږ د غرونو انتقالونه شوي دي زموږ د معدنیاتو انتقالونه شوي دي زموږ د پلانا انتقالونه شوي دي په دې کې وطن خلکو ته ووایي استفاظ ورته وکړي زه به هم لمون ورته وکړم چې بل سړی و قرآن ته وګوره پښتون سړی د 5 روپۍ دپاره د هنې مځکه مه راټوه چاته د 5 روپۍ دپاره د ځان په شراکت د مشرباغ مځکه مه راټوه د رڼې راکې مځکه مه راټوه او که یې راټوې بیا ستا دغه دښمن پر موږ فرق نشته بیا که ته چا په ډبره وویشتې یا چا بد درته وویل بیا به د موږ ګیله نه کوي عزیزانو په ښه خبره ده الله پاک دې زموږ د اتحاد و اتفاق جاري وساتي الله پاک پر موږ رحم وکړي الله پاک په قرآن کریم کې واضح ویلي دي الله پاک وایي زه د ظالم و د مظلوم په جنګ کې د مظلوم ملګری چې خدای دې ملګری او ملا واسع کاظما درته کوي نو زموږ ملا ماته شي دا ګډ جنګ نه وي